नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए बोलो उम्मतियान होता कि तासु लमा तरीके क्लकी ونیسئ علیکم بسنتی لما سنت او لما طریقې مضبوطی ونیسئ و سنت الخلفاء الراشدین او زما د خلیفګانو هغه خلیفګان چې هغه په نیغه لاره دي او هغوی ته د الله د طرف نه هدایت ملاو دی د هغوی په لاره لاړ شئ. خلفاء راشدینو کې اول نمبر خلیفه نو نبی علیہ السلام نه پس حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی او دیم نمبر خلیفہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دی. نن د حضرت عمر فاروق رضی الله عنہ متعلق ته یو څو خبرې عرض کوم. الله پاک زمونږ دین لا او د پیغمبر علیہ السلام امت لو بالخصوص صحابه لا د حضرت عمر فاروق رضی الله عنہ په ذریعہ دوی لوی طاقت ورکړی دی او امت یې پرې مضبوط کړی دی. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی کله چې حضرت عمر اسلام راوړ نو من الله مضبوط کړو. د ده نه مخکې موږ ډېر کمزور وو او په کومه ورځ باندې چې د اسلام راوړ نو موږ په مکه مکرمه کې کوله لمونځ وکړو. دې نه مخکې موږ د بیت الله خوا کې کوله لمونځ نشو کولی. ایمان هم د چې راوړی دی نو د نبي علیه السلام د نبوت په دویم کال یې راوړی دی او دی په خپله وایي چې زما نه مخکې یو کم 40 کسان مسلمانان شوي او دی 40م مسلمان دی. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي چې په ما الله د مسلمانانو 40مه پوره کړه. 40م مسلمان دو. اسلام یې مجیبه و. کافر یو ځای راغونډ شوي و میټینګ یې راغوښتی و او د نبي علیه السلام خلاف مشورې کولې چې د سره موږ څه وکړو. عمر پاسېد وی ګوره زموږ د ټول قوم په منځ کې دروانې پیدا کړې. پلار او زوی یو بل سره روان کړل، ښځه او خاوند یو بل سره روان کړل، ورور یې ورور سره وجنګاو. د ده هم پکار دی چا یو تجویز چا بل تجویز. او دا هغه وخت و چې پیغمبر علیه السلام په دار ارقم کې یو صحابي دی حضرت ارقم رضی الله عنه د هغه په کور کې خفیه او پټ تبلیغ کوه او دین یې خوراو. ولو نشو وتی دشمنان ډېر زیات و، مخالفین ډېر زیات و، نو کولو پیغمبر علیه السلام علی الاعلان تبلیغ نشو کولی او د الله حکم هم دغه و. ما تور اوچته کړه او پاڅېدم او ملګرو ته مې وویل چې مړه خو بس یو مسله ده او بس ختمول یې پکار دي او تاسو له چل نه درځي او ما له چل راځي او دلته کښېنئ چې راځئ ځای نه ونه خوځئ. لږ ساعت پس به د نبي علیه السلام نوم یې واږه چې د هغه سر به دلته تاسو ته مخکې پروت وي، جنجال به ختم شي. تور یې واغېشته، نوجوان دی او راووت. د 40 کالو عمر یې دی، 24 سال عمر کې دی او چې څنګه راووته یو صحابي دی خو پټ مسلمان دی، ښکاری غږ نه کو. حضرت نعیم ابن مسعود رضی الله عنه اوله مخې له ورغی. پې پوه شو چې د خو سترګې سرې دي او توره لاس کې لقۍ و څه چل خو دی. یا عمره څه کوې؟ وایي زه میینه د نبي علیه السلام نوم یې واخلې چې دې نه پرېږدم. بس وی اختلافات جوړ دی، جګړې جوړې کړي دي او زمونږ خدایان کنځي او زمونږ خدایانو پسې بد وایي، زمونږ د پلار نیکه دین خراب دی او نوی دین یې راوړی دی. بس نن والا قصه خلاصوم. هغه ورته عمره سوچ وکړه دا کار ګران دی، هېڅ ګران هم نه دی. ویې ګورې مه کوه، د هغه ډېر لوی قوم دی، لوی خاندان یې دی او ځان د دښمني مه غوړه کوه. وی بس زما نن د سر نه دنګلې دي. دو پوه شه او دی پوه شه. هغه پټ مسلمان و، هغه ته پته وه چې خدایه اوس دار ارقم ته که دی ورغې او دا هغه وخت و چې مسلمان ته لا د جهاد حکم نه دی شوی، بلکې پیغمبر علیه السلام ته د دفاعي جهاد حکم هم نشته. دا حکم هم نشته چې په تاسو حمله کوي او ته بیا هغه باندې ځان ته خلاص کوه او ته عمل کوه، دا هم نشته. هر از دې وخت کې دا دی که څوک کنځل هم پرې غږ به نه کوې. حکم د الله را طرف نه دا دی که څوک درپسې توره هم تلي ته به پرې توره نه چلی، ته به خاموش یې غږ به نه کوې. صحابو ته هم دا حکم و، نبي علیه السلام ته هم دا حکم و. نو هغه یارېده یاسې نه دی په نبي علیه السلام ورشه، هغې سره نه وسله شته نه بل څه شته، واقعي سره وانې جوړ نه شي. وی عمره مه کوه مله د هغه خپل دین او ستا خپل دین، ستا دې سره څه غرض دی؟ حضرت عمر پرې پوه شو. هغه نعیم ابن مسعود ته یې ګوره نه شي کولی دا کار. وی لکه ته هم چې صحابي شوی جو داسې معلومیږي چې ته دفاع کوې لکه چې تا هم خپل دین پرېښي. ورته ویې ما پرېږده ورشه د خپلې خور او د اوښې غم دې وکړه. پیغور یې وله ورکړه او عرب په پیغور مري. د کمې ډېوې د رڼا مړې کولو پسې چې ته روان شوې، د هرې ډېوې رڼا ستا د خور کور ته رسېدلې ده. ستا اوښې مسلمان دی، ستا خور مسلمانه ده. ما څه کوې ورشه هغوی پسې ورشه. خو چې دا پیغور یې ورکړه، حضرت عمر وی د زړه کې نور اور بل شو او پیغمبر علیه السلام په ځای پاتې شو. اوښې کره لاړه، مور کره لاړه.
اوښې نوم یې سعید و او د خور نوم یې فاطمه و چې څنګه ورغلم دیدن ته دننه دروازه کونډه کړې ده ور د دننه زنځیر دی دروازې سره ودرېدم د قرآن شریف اواز مې واورېد او دا خو حقیقت دی دا په دوی دا د قرآن تلاوت کې قرآن لولي دا خو زما د خور هم لاړه ګمراه شوه زما اوښې هم لاړ ګمراه شو او د خپل پلار نیکه دین یې پرېښودا شوش هغې له استاد راغلی حضرت خباب رضی الله تعالی عنه هغه لګیا دی قرآن شریف ورته ښیي او قرآن شریف لیکلی دی او د هغې نه ورته لګیا دی قرآن ورته ښیي د ور اوډه به د تورې په هغه سټی باندې په هغه موټي باندې او په زور آواز ورکوي ورکولاو کې هغې پرې پوه شو او استاذ ته ولوي حضرت خباب ته وایي داسې کار دی چې زه خو یې خور یم او دی او خیرې مونږ پوه شه او کار هم پوه شه او ته پردې سې نه په تا ګزارونه کې ته مهرباني وکړه کوټه کې پټ شه هغه یې کوټه کې پټ چې دروازه سینګ کولاو کړه نو اوښې سره په پرده ونه شو او د تورې په دې موټي باندې د اوښې داسې واو او همدقسې ورته وایي ته سوابي شوې بېدینه شوې د پلار نیکه دین دې پرېښود پرېږدم دی نن به دې وجنم تاسو پیغمبر پسې زه ګرځم هم نه پرېږدم او تا هم نه پرېږدم نو خور راله یو خوا خاوند دی او بل خوا روز یې منځ کې خلاصې کوم دې خو غوسه و د سپېل اوچته کړو چې شاخ شو دا خور یې په دا مخ وواله او دومره مضبوط غوزار یې وله ورکړه چې د خور د مخ نه وینو دار یې ووالې او د عمر په مخ د پاسه ور پرېوت داسې وینې ترې روانې شو ده چې د خور دې وینو ته وکتل او خور ځان ته وکتل چې دا سوچ و بس خور یې سترګې راویستې عمره خبر هم د نو څه پورې پټولو اوس یې درنه نه پټو زه مسلمان یم او زما د خاوند مسلمان دی او ایمان راوړئ دې کې دویمه خبره نشته او توره د سره ده چې څه دې خوښه یې وکړه او قسم د خدای په ذات چې دا وجود راله ټوکړې ټوکړې م کې تېر ایمان او دین لاله یله نه بارونه بس بس خبره خلاصه ده ته په کوم سوچ لګې ته بوتان عبادت کې د کام عبادت کې مونږ دا غذات عبادت کوو چې د دې ټولو کائناتو خالق او مالک دی مونږ دې عمر په ګمراهۍ کې او په کفر او په شرک په تیاره کې تېر کړی الله مونږ ته رڼا نصیب وکړه د هغه پیغمبر قدر کوو د هغه مونږ عزت کوو مونږ ته یې رڼا وکړلو مونږ ته یې دین وښوه چې دا خبرې واورېدې او هغه خور قوم د عمر خور وه او ته هم د خطاب زوی یې او ده هم د خطاب لور یې زما ستا یو وینه ده او که تا کې غیرت شته ما کې ستا نه زیات غیرت زه تا کلک چې د خور د ستغې خبرې غوسې خبرې واورېدې او د خور سترګو ته یې وکتل او د هغې په مخ دې وینو ته یې وکتل او بیا دا چې دا وینه خو په ما هم را پرېوته نو توره یې کېښوده وایي ښه تاسو څه ما ته ووایه راوړی ما ته وښایه خور ورته وایي نه تا ته مونږ نفي درکول ته پلیت یې انما المشرکون نجسو ته خو مشرک یې ته خو پلیت یې تا له لاس کې نه شو درکولی بلکل نه شو درکولی وایي څه زه غواړم چې لاس کې ونیسم څه وکړم وایي ورشو لمبه غسلخانې ته یې ننیسته ویې لمبه وایي خاص خوراک یې که نه چې کوم دوی لوستل هغه ورله ورتل حضرت خباب رضی الله عنه کټ لاندې کوټه کې پټو چې کوم استاد و دا خبرې اورېدې هغه وایي زه پوه شوم چې څه لار راووته نیغ راووته او اواز یې ورکړ ای عمره د خدای دپاره د انصاف نه کار واله د انصافي به کوم ظلم مه کوه د انصاف نه کار واله ته چې د کوم شخصیت مرګ پسې ګرځې قسم د الله په ذات چې بېګیم ستا دپاره د خدای په دربار کې جړلې وي سوال کوي د خدای نه تعالی دعای غوښتې ده اللهم اعز الاسلام باحد العمرین د ده نوم عمر او د خطاب زوی او د ابوجهل نوم عمرو ابن هشام د ده نوم عمر او د هغه نوم عمر رسول الله مبارک ته صحابه وایي د دې دوه نه ډېر تنګ یو یو عمر دی او بل عمر ابوجهل نوم عمر دې سره به څه کوو حضور پاک الله ته سوال وکړه خدای په دې دوو کې یو مسلمان کوي او د دې عمر نوم له تغلیب ورکړه بیا عمرین یې ونه وي باحد العمرین باحد العمرین دې کې یو مسلمان کا او چې ما راته کوم حدیث اولس عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت دی د عمر نوم یې غشتی دی اللهم اید الاسلام بعمر ابن الخطاب خدای د عمر د خطاب په ځای باندې اسلام مضبوط کا نجیبه دا ده چې هغه د شپې تا له خدای ته جاري او تا د دوزخ نه بچ کوي تا د شرک نه بچ کوي تا خدای ته نږدې کوي او تا د جواګانې کې یو تور پسې توره رالی تور پسې منډې زمانو نه ګورې دا حال دې زمانه کې مې علماء دي دا زمونږ د علما چې څومره منځونه کوي او که د جمعې کوي او که جنازې کوي دې قوم ته دعاګانې کوي قسم دې مونږ دې قوم ته دعاګانې کوو مونږ وایو خدای دې قوم ته هدایت نصیب تاسو دپاره دا مولیان لګیا دي جرګې دله کوي روغې دله کوي جنازې دله کوي د خدای په دربار کې چې مونځو کې سوالونه دله کوي و حج ته لاړ شي تاسو له سوالونه کوي عمرې ته لاړ شي نو تاسو له سوالونه کوي او تاسو باندې روبته کوي انصاف دی دته چلو وی ته خو مرګ له پسې ګرځې هغه د خدای په دربار کې دعاګانې غواړي کله دې زمانې د خلکو کار د خلک ملا پسې کندل پی مولا ولا دعا غواړي
ولې ورپسې کنځل کوي؟ ملا ورته نیغه لار ښیي، ملا صاحب ورته د جنت لار ښیي، ملا صاحب ورته وایي دا ګمراهي مه کوه، ملا صاحب ورته وایي دا ږیره دې مه خورایه، ملا صاحب ورته وایي دا خور لور برنبڼو مه ګرځوه، ملا صاحب ورته وایي دا سینماګانو پسې مه ځه، او دې لګي ورپسې کنځل. یاره استاد دین ښه کوي که عمل نه کوې مه کوه نو کنځل ولې کوې بد ولې وایې سپکه ولې وایې؟ دا یو جم دی د دې خلکو، دا د اوس نه نه دی شروع پخوا نه دا شی شروع دی. تا ته خو نیغه لاره کوي، تا خو خدای سره پیوست کوي، تا ته د جنت لاره ښیي، تا د دوزخ نه بچ کوي. نو چې عمل نه کوې نو کنځل ولې کوې سپکه ولې وایې؟ او چې یو ملا سره ذاتي روانه ده نو د هغه په وجې دا نور ولې کنځلې؟ دا زموږ د خلکو بدقسمتي ده. ګورې هزارمن نشئ خدای مزارمن کومه، خدای ګورې په دې خفه کېږي. څوک چې د دین خدمت کوي او هغه په څوک خبرې کوي یا د هغه دشمني کوي نو خدای د هر څه ویني ګورې ړوند کړوند به دې کړي، برباد به دې کړي. نو ورته وایي حضرت خباب د یو مره د انصاف نه کار واله، ته چې د چا مرګ پسې منډې وې بېګا د خدای په دربار کې دله جلا کړې ده. نور یې مله نرم شو. د صورت طه د لومړي ایتونه یې ورته ولوستل او بیا څه وایي عمر وایي تاسو خو ما بوځئ دله مې بوځئ. بس وی خو پوه شو زه اوس ما تاسو بوځئ، زه ورسره خپله دوه څلور خبرې کوم او روان په بد نیت وم خو دې ځای نه به نیت ښه کړم. بي ورسره شو او حضور پاک لی بوتو. هلته نبي علیه السلام لا مې اطلاع رسېدلې وه چې عمر تا پسې راوتلی او توره ورسره ده او دې کې دروازه ولبېدله چې دروازه کوله شو عمر نیغ ورننوت. الله رسول هغه دی راغی. یو صحابي وي ته رسته شه زور مخکې کېږم که غدار کي په ما به وکړي، بل وي ته رسته شه زور مخکې کېږم. نبي کریم صلی الله علیه وسلم صحابه رسته کوي تاسو ټول اخوا شئ او زه پوه شه دی پوه شه. قسم په خدای صحابه وایي وي ما رأینا اشجع منه، وایي موږ د حضور پاک نه زیات بهادر شخصیت بل په سترګو نه دی لیدلی. ډېر بهادر انسان و. یو ځل په مدینه منوره کې پروپیګنډه شوه وي دشمن راغی حمله وکړه، لوی شور کو غوغا شوه. پیغمبر علیه السلام د ابوطلحه اس و او په هغې د پاسه ورسور شو او نه پې کته او نه پې زل او نه پې څادر و، په هغه بربڼ اس ورسور شو او توره یې غاړه کې واچوله او د خلکو نه منډه لاړ او د مدینې نه بار تاو راتاو شو په لارو کې او واپس راغی. ما رأینا شیئا اسم نشته ها زه لم تراؤ مه یریږئ. دومره بهادر شخصیت. صحابو دې دې خوا شئ زه ورځم که په ښه نیت راغلي هرکلی ورته ویم او که په بد نیت راغلي وم د ده په توره تې دا ست وه. په تش تور لار نبي علیه السلام ورمنډه کړې او عمر یې د دقه ګریوان نه کلکولی و او تپوس یې ورته وکړه وی عمره په څه نیت راغلي؟ شه به وایه په څه نیت راغلي؟ عمر ورته وی د الله رسوله د اسلام په نیت راغلی یم، مسلمانېږم زه مسلمانېږم. چې څومره په دې کور کې خلک وو د خوشحالۍ نه ټولو چغې کړې الله اکبر. ټول خوشحاله شو. الله ذوالجلال دربار کې ناره تکبیر ولګېده، الله اکبر چغې شوې اوازونه شو. حضرت عمر نه چا تپوس وکړو چې دغه وخت دې حال سو؟ حضور پاک ته د ګریوان نه ونیولې حال دې سو؟ وی قسم دې کې د رسول الله مبارک لاس مې ګریوان ته راورسېد، وی د سر د ویښته نه تر د نوکه پورې مې د وجود نه خولې وبېدې. دومره زور دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپو پورې یو شان نه خولې وبېدلې چې پیغمبر علیه السلام ته وی د اسلام په نیت راغلی نو نبي علیه السلام ور یو ناشنا دعا وغوښتله، یو ډېره ناشنا. اللهم اخرج ما فی قلبه من غل، اللهم اخرج ما فی قلبه من غل وابدله ایمانا. خدایا د ده په زړه کې چې اسلام سره کوم حسد دی هغه ترې وباسه. الله د ده په زړه کې چې اسلام سره کوم حسد دی خدای هغه ترې وباسه او د هغې حسد په ځای وله خدای په زړه کې ایمان ور واچوه. د شپې نه هم دعا شوې ده دلته یې مله دعا وکړه د کلمې شهادت وې او فوراً حضرت جبریل راغی او ابن ماجه کې حدیث دی جبریل علیه السلام حضور پاک ته څه وایي یا رسول الله د الله رسوله استبشر اهل السماء باسلام عمر، د اسمان فرشتي د عمر په اسلام نن یو بل له مبارکۍ ورکوي او پرې خوشحاله دي. دلته پرې تاسو خوشحاله یې، هلته پرې د اسمان فرشتې خوشحاله دي. الله ایمان ور نصیب کا څلوېښتم مسلمان او چې څنګه مسلمان شو رسول الله مبارک ته فرمایي عرض کوي الله رسول دا دین حق دی بالکل حق دی. نو دلته ولې ناست یې بار ولې نوځې؟ وی عمره ما ته د الله حکم لا نه دی شوی، ما د هره خبره زه د الله په مشوره کوم او ما ته رب لا دا نه دی ویلې د الله حکم دا دی چې د به دلته د عبادت کوم. وی که زه اوځم ما ته اجازه شته؟ بالکل کته دی اجازت دی. لاړه او د مکې هغه مشرکان خو اوس په تمه ناست دي چې عمر تللی دی او کارنامه به کوي د شیطانۍ ته خو خلک خوشحالېږي او د نبي علیه السلام مبارک عیاذا بالله سر به راوړي او دی لال د بیت الله خوا کې ودرېدو او ځان سره نور مسلمانان هم بوتلل.
یواز دی نه دا سره ګڼ شمېر مسلمانان هم بوتل. عبدالله ابن مسعود هم په هغې کې دی. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه شپږم مسلمان دی. 15 کسان ته مخکې دي. 6 نمبر شپږم نمبر مسلمان. او هغه بیا عجیبه خبره کوي. عبدالله ابن مسعود یو ځل پیغمبر علیه السلام په لاره تېرېده، ورسره ملګري وو. نو ما د عقبه ابن ابي معیط ګډې چیلې سرولې. نو ما ته ویل چې هلکه دې ګډو چیلو کې دې پی وي نو مونږ باندې پی وڅښه. ما کې صاحب دا خو زما نه دي، دا خو د عقبه دي. د پردو ګډو چیلو نه خو تاسو له پی نه شم لشلی. وی راته ویل چې ښه پردې دي. امون یو پردې دي. وی ښه داسې وکړه یو داسې چیلی پکې وګوره یا ګډه چې بالکل اوڅئ، نه بلار به یو نه لنګئ. نو ما ول یو اوچه چیلی راوسته، نه پی پکې نو غولانځې بالکل اوچه کاسه وه، نه لنګه شوې وه نه بلار به وه. هم یې وله راوسته. وی چې مې وله راوسته نو حضور پاک یې په غولانځ ګوتې ووالې، نو غولانځ یې د پیو نه ډکه شو. او بیا ترې پی ولوشله، په مې مسکل، په خپله مسکل، په ملګري مسکل. وی ما ورته وی چې دا چل ما ته مو ښایه. هغه خو وایي داسې چل ول دی نو. عبدالله ابن مسعود وایي مې چې دا چل ما ته مو ښایه، دا خو ډېر اسان چل دی، ورته چیلی به نیسمه او پی به ترې وځي. وایي حضور پاک وخندل. وایي ما ته وی هلکه تا ته به خدای د اسلام ډېر چلونه وښیي، تا ته به خدای د اسلام ډېر چلونه وښیي. واقعي عبدالله ابن مسعود خدای پاک مسلمان ته، او خدای ورته د دین او د اسلام او داسې چې دومره چلونه وښول چې د حد نه دی. ډېر څیزونه ورته خدای پاک وښودل. نو عبدالله ابن مسعود وایي چې ځان سره یې مونږ بوتلو او د بیت الله په خوا کې ودرېد. او چې څنګه ودرېده نو اعلان یې وکړو. څه وایي؟ وایي که څوک مې پېژني خو ډېره ښه ده، او که څوک مې نه پېژني نو د عمر یم او د خطاب زوی یم. او ما کلمې شهادت اوس د پیغمبر علیه السلام په خوا کې ووایي. او که د چا لاس کې زوري را میدان ته بیخي روځئ، که د چا لاس کې زوري. او مونږ نه مخکې شو او یو دیم د بیت الله په خوا کې شریکه جمع وکړه. دا عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي وی چې کله فلما اسلم عمر نو قاتل قریشا وصلى عند الكعبة وصلينا معه. فلما اسلم عمر چې اسلام یې راوړو نو بیا مونږ د مشرکانو سره نیغ شو، بیا ورته مخامخ شو. وصلى عند الكعبة د کعبې په خوا کې مونځ وکړو، وصلينا معه مونږ به ترې ځای مونځ کړو. دې وجه نه علما وایي وی د فاروق لقب میلاو شو. فاروق معنا جدا کوونکی، حق باطل یو بل نه جدا کوونکی، حق ښکاره کوونکی چې حق ښکاره شي باطل نه جدا شي. نو د بیت الله په خوا کې حق ښکاره کو چغې ووهلې، اعلان یې وکړه لقب بالفاروق، فاروق لقب میلاو شو. او صرف وایي نه، دا د فاروق لقب به د یو بله کارنامه کې میلاو دی. په مدینه شریفه کې یو منافق او یو یهودي و، د دواړو یو بل سره جګړه او په ځمکه، یهودي په حق او د منافق په ناجیزه و. دواړه دا نبي علیه السلام له چې ورغلل حضور پاک د دواړو خبرې واورېدې نو فیصلې د یهودي په حق کې و. ته پته چې یهودي په حق دی او دا بل خو ظاهر کې مسلمان دی، دا هم ګڼنه کافر دی، منافق دی. یهودي له فیصله وکړه، دوی د حضور پاک نه بار ووتل. منافق ورته وی یاره دا فیصله مې له نالي، او تاسو پیغمبر دی کم بخته یاره. وی بس پیغمبر دی خوړه مې نالي. وی بیا وی دلو په عمر فیصله کوو. د دې منافق دا خیال و چې عمر به زما د ظاهري مسلمانۍ ته وګوري نو ماله به فیصله وکړي. یهودي وی ډېره ښه ده ستاسو پیغمبر دی، ظالمانو تاسې نه منئ، زه یې منم. زه ځو. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دروازې والا ولره وویل پیسې دي. او منافق ورته وي صاحب زموږ د یهودي منځ کې یو جګړه ده او موږ له فیصله وکړه. وی ښه ډېره ښه ده. یهودي پرې مخکې شو. وی صاحب دا فیصله اوس نبي علیه السلام وکړه خو دې نه مني او تا له یې راوسته. وی ښه، وی ډېره اسانه ده، زه به وکړم. خیر دی که هغه نه مني زه به دله وکړم. کور ته لاړو، تورې په برجۍ وواله او راووته. او راوتو سره چې شړق ورکړه د منافق نه سر بل طرف ته وغورځاو. او وایي چې د حضور پاک د فیصلې نه پس ما له څوک فیصله راوړي دغه چل به ورسره کوم، زما دغه فیصله لګي، داسې فیصله به ورسره. د ریاض سر وغورځاو. هغه د منافق رشته دارانو منډه کړې نبي علیه السلام نه. صاحب عمر زموږ سړی وژلی، موږ څوک یې سړی وواژه. نبي علیه السلام عمر راوغوښته. ولې دې ووو؟ وی صاحب ستا د فیصلې نه پسې ما له فیصله راوړه. وی نیکبخته غوسه به دې ورته کړې، څه چلو شو، خبرې به دې ورته کړې وي، نصیحت به دې ورته کړی، پوه کړی به دې. نو تا سړي په توره عمر دې که الله رسول وي که دې نه پس هم ستا نه پس ما له څو فیصله روم دغه چل به کو، ما له دې نه راځي. نبی علیه السلام پې خفه و. دې کې جبریل راغی او قرآن حکیم کې آیت راوړو فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم
ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. چې کوم سړی تا د فیصلې نه پس بل چا له فیصله وړي، ته مسلمان نه دی. مسلمان بعض کې ستا په فیصله راځي دی، ستا فیصلې نه پس بل نه ځي. او ضمنا دا معلومه شوه چې عمر کوم کار کړی دی ټیک یې کړی، 100% ټیک کار یې کړی. دې وجې نه علما وایي د فاروق لقب ملاو شو. الفارق بين الحق والباطل، الفارق والمميز للحق من الباطل، حق د باطل نه جدا کاری کړه چې حق دې ته ویل کېږي. د چا پروا هم نه ساتم. بهر کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مسلمان شو. نو عبدالله بن مسعود وی ما زلنا عزه منذ اسلم عمر، چې کله نه اسلام د عمر مسلمان شو مونږ بیا زور ورشو، بیا زمونږ هغه کمزورتیا لا ختم شو. بهادر انسانو، مسلمان او کلک بهادر او نه یریدونکي او حق دپاره داسې و. نبی علیه السلام ورته دعا کړې وه، وی خدای د عمر په ژبه آخر دمه پورې حق جاري وساتئ. او یو ځای کې وفرمایل وی عمر داسې مثال دی، وی د حق د لاسه د خلکو نه جدا ګرځي، د خلکو نه دی خوا. ولې رښتونې خبره کوي، حق خبره کوي، او د الله او د رسول په مقابله کې د هېچا پروا نه ساتي. ډېر لوی مناقب یې دي. یو ځل حضور پاک مبارک وفرمایل ما یو خوب ولید، ما سره پی دی هغه مې وڅښل، او چې کومه نه زیاتي شو هغه مې عمر له ورکړه. ما اول ته یا رسول الله تعبیر یې څه دی؟ علم. معنی چې کوم علم زیاتي شو هغه زیاتي علم مې چا له ورکړه؟ حضرت عمر له ورکړل. او په یو موقع فرمایي وی که ما نه پس بل پیغمبر وی او پیغمبري راتله، ما باندې د پیغمبرۍ دروازه بنده ده، ما نه پس بل پیغمبر نه راځي. او که بالفرض زما نه پس بل پیغمبر راتللی به عمر و. او یو موقع باندې نبی علیه السلام وفرمایل وی ما خلک ولیدل، خپل امتیان مې ولیدل چې کمیسونه یې جوړې دي، د چا کمیس تر نامه پورې دی، د چا کمیس تر کونډو پورې دی، د چا د هغې نه اوږد دی. وی عمر مې ولید چې ځان پسې په ځمکه کمیس راښکاو، دومره اوږد کمیس یې. صحابو تپوس وکړه د الله رسوله تعبیر یې څه دی؟ وی دین په دونه غالب دی، دا کمیس د دین په شکل کې دی. کمیس د ګرمۍ نه هم سړی بچ کوي، یخنۍ نه هم سړی بچ کوي. دارنګې دین انسان د دنیا او د آخرت د دواړو مصیبتونو نه بچ کوي. څنګه کمیس د انسان د ډول ذریعه ده، دین هم د انسان د ډول ذریعه ده. کمیس کې سړی ځان پټ ساتل غواړي. دین کې به هم انسان ادخلوا فی السلم کافه کوشش کوي چې اول نه اخره پورې پټ شم. نورې وجې هم شته خو تاسو له مې احسانې ووایي. نو ګوره دین پکې د حضور پاک د وینا مطابق دومره دی چې کمیس د دین ورپسې راښکې شو. او یو ځل ورته نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی عمره په جنت کې مې یو محل ولید، د سرو زرو محل، مکمل د سونې محل. او یو ښځه ورته مخکې ناسته وه، ډېره زیاته خوبصورت او ښایسته وه. نو ما تپوس وکړې چې دا محل د چا دی؟ وی ما وی چې دا جوړ زما دی. نبی علیه السلام فرمایي ځکه ډېر عظیم الشان او ډېر ښایسته ښکلی محل و، نو دا به زما وي. نو چا راته وی چې نه، دا ستا په امت کې ستا یو امتي دی او دا د هغه محل دی. دا څوک دی زما امتي؟ وی دا د عمر فاروق محل دی. وی عمره وی زړه مې ورته وشو چې دې محل ته دننه ورننوځم او ستا دا محل د دننه نه ووینم، خو ستا غیرت را مخکې شي نو بیا ور دننه نه ځم. عمر خو غیرتي و که نه؟ ستا د غیرت ته وجې نه یا څه ته تاله پرې غصه در نه شي چې زما محل ته بې زما د اجازت نه ولې ور دننه شي، یا زه لا نیم داخل شوی او ته ور داخل شوې. داسې نورې وجې هم شته علمو لیکلي دي. د غیرت د وجې نه ورننلم. نو عمر وجلل او د سترګو نه اوښکې وبهېدې. بخاري شریف کې راځي وبک اغار یا رسول الله، د خدای رسوله زه به په تا غیرت کوم. اوهو او چې ته ور دننه شوې نو څه به شي. او ډېر لوی فضایل دي د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه. ډېر د قرآن شریف آیتونه د ده د رأی مطابق الله نازل کړي. جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه مستقل کتاب لیکلی، مستقل کتاب موافقات القرآن لعمر. چې د حج کلام مبارک کې کله د بیت الله طواف روز دې څوک طواف د بیت الله وکړي نو مقام ابراهیم ورته وایي هغې سره یو 2 رکعته لمونځ کوي، واجب الطواف ورته وایي. نو عمر نبی علیه السلام ته وویل الله رسوله د مقام ابراهیم سره یو 2 رکعته نه کوو؟ حضور پاک ورته وایي ما ته الله طرف نه حکم نشته، دا خو چې ما ته الله حکم وکړي د هغې پابندي کوم.
حکم نشته. لږ ساعت پس حضرت جبریل علیه السلام راغی او د قرآن شریف دا آیت نازل شو، واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی. چې طواف وکې نو مقام ابراهیم سره یو 2 رکعته لمونځ ور راغله کې تیر شو، رب العالمین هغسې آیت نازل. یو ځل یې حضور پاک ته کېناسته، غیرت خو ده کې ډېر زیات و. د الله رسول وی دي بیبیانو ته ووایه چې دوی پرده کوي. هغه زمانه داسې وه چې د ښځو د عامه پرده نه وه. بار به زنانه ټیک ته نور وجود به پټ و، پیټه ملا پې دا به پټ و، خو لکه څنګ چې دا سړي بار ګرځي دارنګې به ښځې هم بار ګرځېدلې او د سماتي له به هم بار تلې پټو ته. خاص ځای او د سړو سره ګډ بڼو یو خاص ځای او د